أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. نن د الله پاک په توفیق باندې د تقلید موضوع شروع کوو. اول د تقلید اهمیت. د تقلید مسأله چې ده دا په دین کې یو اهمه مسأله او بنیادی مسأله ده. تقلید د دین بنیاد ده. الله په قرآن کریم کې فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر. زما دی په مازیګر باندې قسمی. ان الانسان تاسو کتابو کې موایي چې د الف لام د استغراق د پاره ده. هر انسان لفی خسر دا په تاوان کې ده مگر دو ډلې به د تاوان نه بچي. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. الا الذين امنوا په دې کې صحیح عقاید ته اشاره ده. یو ډله به هغه چې د هغوی عقاید صحیح وي وعملوا الصالحات او دویم چې اعمال صحیح وي. بس دغه نسخه چې ورسره صحیح عقاید او صحیح اعمال دا دوه ډلې نه دي بلکې یو ډله شو. نو چې صحیح عقاید او صحیح اعمال لري نو دا به د الله د عذاب نه بچي. او صحیح عقاید د عقاید بنیاد تاسو وایي چې درې شیان دي: په آخرت ایمان لرل، په نبوت باندې ایمان لرل او د الله توحید منل. دا درې شیان دي: توحید، آخرت، نبوت. دا د ټولو عقاید اصول دي. عقاید خو ډیر دي خو اصول دا درې دي: توحید، نبوت او آخرت. آخرت هم د دې لپاره الله ذکر کوي چې ته د الله توحید ومنې. د آخرت د وعید د لپاره ذکر کیږي. جنت او جهنم. جنت وعد ده، جهنم وعید ده. دا وعد او وعید د دې لپاره الله خلقو ته ورکوي چې الله واحد لا شریک وګڼي. او د نبوت مقصد هم توحید ده. نو په دې دریو کې بیا اصل الاصول دا توحید ده. نو ګوره صحیح عقیده دا خو ډیری دي خو اصول درې دي او د دې دریو اصل الاصول هغه به یو د چې توحید ده. آخرت هم د توحید د پاره ده او نبوت هم د توحید د پاره ده. نو یو توحید شو. خلاصه دا چې په صحیح عقایدو کې یو بنیادی شی چې هغه د ټولو عقایدو بنیاد ده هغه توحید ده. نو درې د ټولو عقایدو بنیادو به په دې دریو کې د دې دریو بنیاد توحید شو. نو یو توحید ده. نو دا توحید د ټولو عقایدو بنیاد ده. نو یو صحیح عقاید شو. د صحیح عقایدو بنیاد توحید ده. دویم صحیح اعمال دي. وعملوا الصالحات او چې نیک اعمال کوي. د صحیح اعمالو بنیاد تقلید ده. که ته غواړې چې زه صحیح عمل وکم نو بې تقلید یې نشي کولی. لکه په دنیا کې چې ګنګړپانی نو په دین کې هم داسې ګنګړپان دي. د اختر ورځ چې د لوی اختر ورځ نو ته د اختر د قربانۍ دپاره څاروی اخلي نو په خپله نه پوهېږي چې ما څوک دوکه کوي. نو یو ماهر د ځان سره بیایي چې ما هغه تا ته څاروی خوښ کړي او د دنیا د ګنګړپانو نه بچ شي، دنیا کې دې څوک دوکه نه کړي. نو یو څاروی د یو ماهر په رهنمایي کې اخلي، یو ماهر د ځان سره بیایي. دین کې هم داسې ګنګړپان دي، د دنیا ګنګړپان دي. نفس هم شته، شیطان هم شته. شیطانانو کې به جینی شیطانان هم شته، انسی شیطانان هم شته. دین درنه د دین په شکل کې لوټ کوي. مختلف ګنګړپان دي. د دې ګنګړپانو نه چې ته ځان بچ کوي نو د یو ماهر دین لکه د قربانۍ څاروی چې د ماهر دنیا او د ماهر څاروي په رهنمایي کې اخلي نو دا دین باندې عمل چې د یو ماهر په رهنمایي کې وکړي نو بیا به د دې دین د ګنګړپانو نه بچي. او چې د یو ماهر پر راهنمایي کې په دین عمل نه کوي نو د دین ګنګړپان در نه دین لوټ کوي.
د دین ګنګړپان دومره ډیر دي لکه زه تاسو ته صرف یو دوه مثاله ښیم. په دې تیر اختر کې اختلاف و چې سبا ته اختر دی که نه دی. نو په دې حیدرآباد کې یو وابي دی، هغه په فیسبوک کې اعلان وکړو چې سبا ته اختر دی. ستاسو خوښه دا نور مولیان درته وایي چې سبا ته اختر نه دی، او الله او د الله پیغمبر وایي چې سبا ته اختر دی. چې ته اوس د الله او د الله د پیغمبر خبره منې او که د خپلو شیخانو خبر منې. الله او د الله پیغمبر خو نه ویلي چې سبا ته اختر دی، خو مطلب یې دا چې زه وایم نو زه ستاسو الله م یم او زه ستاسو پیغمبر یم. هر وابي خلکو ته وایي چې زم خدای یم، نو چې زه څه درته وایم درته خدای ویلي دي، او زه ستاسو پیغمبر یم نو چې زه څه درته وایم دا درته پیغمبر ویلي دي. یو بل وابي دی، هغه هم په دې حیدرآباد کې دی، هغه په فیسبوک کې اعلان کوي محمدي لمونځ په مقابله د حنفي لمونځ کې. محمدي لمونځ اوس دا د گنج د دروازې په مقدار کلاو درېدل، دا خو محمدي نه دی. محمد صلی الله علیه وسلم نه دی مقصد، ځان مقصد دی. یعنی زه محمد یم، زه الله یم، زه چې کوم مونځ کوم بس دغه الهي لمونځ هم دی او محمدي لمونځ هم دی، ځکه زه الله او محمد یم. او د دې په مقابله کې بیا د الله او د الله د پیغمبر مقابله ده. زما مقابله د الله او د الله د پیغمبر مقابله ده. نو یو سړی چې وایي چې زما مقابله د الله مقابله ده، خو ځان دی الله. یو سړی وایي چې زما مقابله د محمد علیه السلام مقابله ده، خو ځان دی محمد کړو که نه. نو دا د خدای او د پیغمبري دعوی خلکو ته کوي، عوام دوکه کوي. یو چا ورته بل چیټ ورلېږلی چې د منی احناف وایي چې نجسه ده، وایي احناف په ځای پرېږده، الله او د الله پیغمبر وایي چې پاکه ده. کوم ځای کې ویلي الله او د الله پیغمبر؟ د الله او د الله پیغمبر خو نه دی ویلي. مطلب یې دا نه دی، مطلب یې ځان دی چې زه الله م یم ستاسو، پیغمبر هم یم ستاسو. نو زه چې څه وایم د الله هم ویلي دي، پیغمبر هم ویلي دي. ځکه چې خپلې خبرې ته د الله خبره وایي خو ځان ته د الله ویلي، او چې خپلې خبرې ته د پیغمبر خبره وایي نو خو خپل ځان ته د پیغمبر ویلي. نو دا د دین ګنګړپان دي. اوس د عوام د همدې ګنګړپانو پسې روان دي که نه دي؟ همدې ګنګړپانو دوکه کړي دي. نو دا د دین ګنګړپان چې د دوی نه دین لوټ کړو، وجه دا ده چې دوی ماهر دین پرېښی دی. د ماهر دین په راهنمایي کې په دین باندې عمل نه کوي. نو عرض مې دا و چې هر انسان تباه دی الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هغه څوک بچ دی چې صحیح عقیده ولري او صحیح اعمال ولري. صحیح عقیده چې دا عقاید ډیر دي خو بنیاد درې دی: توحید، نبوت، آخرت. بیا په دې درې واړو کې اصل الاصول هغه توحید دی. ځکه د نبوت ذکر هم د توحید دپاره کیږي او د آخرت ذکر هم د توحید دپاره کیږي. او د صحیح اعمالو بنیاد څه شی دی؟ تقلید. او ولې دا د صحیح اعمالو دپاره بنیاد دی؟ ما درته ویلې چې ته د 10,000 روپو څاروی اخلې، نو د دنیا د ګنګړپ نه پکې ویریږي چې څوک ما دوکه نه کي، نو د یو ماهر په راهنمایي کې اخلي. د 10 روپو سودا اخلي نو د یو ماهر په راهنمایي کې اخلي. نو دین د یو ماهر په راهنمایي کې په عمل پکار دی چې د دین ګنګړپان دي دوکه نه کي، او په دین چې د دین په د ماهر په راهنمایي کې په عمل کوي. نو په دې کې یو بله نکته هم درته وایم، په دین به د دین د ماهر په راهنمایي کې عمل کوو. صحیح ده؟ نو اوس مدعیان ماهران هم ډیر دي. نن سبا خو بس چې مخکې به د حقانی یا د صدر یا د کراچۍ یا د بلې مدرسې نه فارغ شو، بیا به 20 کاله تدریس وکړو، بیا به احادیث درس کړه، نو بیا به شیخ الحدیث شو. نو دغه شیخ الحدیث به اقلا لږ بیا په دین باندې پوهېدو. نن خو چې لندن ته لاړ شي ګیرې خریلي، یو څه ټکي انګریزي زده کړي، هلته شراب مراب وڅکي، چې واپس راشي غاټه ګیرې دا شیخ. نو د دین ګنګړپان خو نن سبا ډېر دي. هر یو دعوه کوي چې زه ماهر د دین یم. نو موږ ته معیار معلوم دی که نه؟ ماهر به هغه چې د هغه ماهروالی په دلیل ثابتي، په قرآن ثابتي چې دا په دین کې ماهر دی، یا په حدیث ثابتي چې دا په دین کې ماهر دی، یا په اجماع د اهل فن ثابتي، د هر چا اجماع نه. یو سړی به جلسه کوي، د دې جلسې والا نن سبا خو بس بد حال دی، للکار ہے او للکار ہے، چې څنګه څومره ډېرې کنځلې کوي هومره غټه جلسه دې جوړېږي، او دا ټوله جلسه درته زنده باد وایي. نو د دې جلسې په نیز خو ته ماهر نه، د اهل فن په نیز، د محدثینو د فقهاو اجماع. نو د دوی په اجماع چې ماهر، په قرآن به ثابتوي چې دا ماهر دی، یا به په حدیث ثابتوي چې دا ماهر دی،
یا دریم دلیل اجماع ده کنه، اجماع د اهل فن د محدثینو د فقهاو اجماع. په دې اجماع به ثابتوي چې دا د دین ماهر دی. نو د دین د یو ماهر پر راهنمایي کې به په دین عمل کوي، او هم دې ته تقلید وایي چې د دین د یو ماهر پر راهنمایي کې په دین عمل وکړي. شاه ولی الله الدهلوي رحمه الله د تقلید هم دغه تعریف کړی دی: اتباع الروایت دلالتا، روایت دین ته وایي. اتباع الروایت یعنی د شریعت پیروي، د شریعت باندې عمل کول. دلالتا پر راهنمایي سره، یعنی د یو ماهر پر راهنمایي کې، د دین د ماهر پر راهنمایي کې په دین عمل کول دې ته تقلید وایي. ماهر به څوک وي؟ شابه چې ماهرواله په شرعي دلیل ثابتي، قرآن سنت اجماع. ادله څلور دي کنه، قیاس خو دې کې کار نه ور کوي. نو قرآن سنت اجماع. نو به هر تقدیره بنیاد دو شیان شو: صحیح عقاید، د صحیح عقاید بنیاد توحید دی، او د صحیح اعمال بنیاد څه شی دی؟ تقلید دی. نو توحید او تقلید لدی وجنا تاسو چې ابتدا د قرآن شروع کوئ نو د توحید او د تقلید نه شروع کوئ. تر ایاک نستعین پوری توحید دی او تر ولد ضالین پوری تقلید دی. سورۃ فاتحه بس دا دو مضمون دي. ایاک نستعین دا توحید شو، ایاک نعبد د بل چا عبادت نکو، صرف د الله عبادت کو، توحید شو کنه. و ایاک نستعین د بل هیڅ چانا په ما فوق الاسباب کې کومک نه غواړو. دا ټکه مې ځکه ولګولو چې ما تحت الاسباب کې پیغمبر علیه السلام هم کومک غوښتی دی چې دا اوبه راکړه، دا ډوډۍ راکړه، دا فلان راکړه، دا فلان راکړه. ما فوق الاسباب کې د اسباب عادیو نه په ما فوق کې. نو چې صرف د الله نه کومک غواړي دا توحید دی، او چې صرف د الله عبادت کې دا توحید. نو دې ځای پورې توحید د دې نه وروسته الله تقلید ذکر کوي. الله پاک فرمایي: اهدنا الصراط والمستقیم. صراط مستقیم هم دغه اسلام دی. یا الله ماته د اسلام طرف ته راهنمایي وکړه. والصراط والذین انعمت علیهم، دا اسلام د منعم علیهم لاره ده. منعم علیهم څوک دي؟ من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. دا څلور ډلې په بل آیات کې راغلي چې دغه منعم علیهم دي، انعمت علیهم. دا څلور ډلې دي. د نبیینو پسې چلاړي نو په صراط مستقیم یې من النبیین. نبیین خو موږ نه دي لیدلي، نو ورپسې صدیقین دي. د صحابو په نقش قدم چلاړي نو په صراط مستقیم یې. صحابه چې دي نه لیدلي. والشهداء، نو د شهیدانو په نقش قدم چلاړي نو بیا هم په صراط مستقیم برابرې. خکه شهیدان نه څلورم والصالحین، د صالحینو په نقش قدم چلاړي نو بیا هم ته په صراط مستقیمي. صالحین څوک دي؟ دغه د دین ماهران دي. صحیح شو چې د دوی ماهرواله په قرآن ثابتي یا په سنت ثابتي یا په اجماع ثابتي. نو دغه ډله د صالحین دي کنه دي؟ صالحین دي که طالحین دي؟ صالحین دي کنه. د مجتهدین او د محدثین. نو د مجتهدینو په نقش قدم چې زی نو ته په صراط مستقیم یې، او د صالحینو په نقش قدم تلل تقلید دی. د صالحینو په نقش قدم څه شی تلل دی؟ تقلید. اوس به درته زه د تقلید تعریف وکم، بالکل په دې ور صادق دی. نو ګوره د صالحینو په نقش قدم تلل دا تقلید محمود دی. وروسته الله د تقلید مضموم ذکر کوي: غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. مغضوب علیهم دا عالمان دي خو عمل نه لري. ولا الضالین، ضالین بیا جاهلان دي. نو د بی علم عالم په نقش قدم تلل دا تقلیدی مضمون دی. بی عمل عالم، د بی عمل عالم په نقش قدم تلل او د جاهل په نقش قدم تلل دام تقلیدی مضمون دی. او دا تقلیدی مضمون دا وابیان کوي. یا د بی عمل عالمانو په نقش قدم روان دي. د دې زمانی په علماو دا خصوصا چې دوی ورپسې روان دي، دا اکثر د دې مصداق دی، د مغضوب علیهم مصداق دی. اکثر بی عمل عالمان دي. ذاتیاتو چیړل نه په کار، خو تاسو خپل به پښتنه وکړي. خو د لندن نه چې فارغ شو د لندن شیخي نو خدای غټه قرینه شو کنه چې دا بی عمل عالم دی. که بی عمل نه وي خو چرته به د حقانی نه فارغ وي یا به د کمی مدرسې نه فارغ وي. دا چې د لندن نه راشي او دلته بیا د دوی شیخ الحدیث شیخ هم دغه بی عمل عالمي. نو بی عمل عالم دا مغضوب علیهم دي. ولا الضالین
دا جاهلان دوالین دا نسوارا چې دا جاهلانو نو د دوی په نقش قدم تلل د بے عملو عالمانو په نقش قدم تلل او د جاهلانو په نقش قدم تلل جاهلان هم دي ځکه دا تفصیل به بیا اصلي مقصد پاتې کیږي نو دا تقلیدی مضموم دی حرام تقلید دی دا دی تقلید کې وابیا نخته دي او دا د څلورو امامانو مقلدین دا د انعمت علیهم پلار روان دي امام صاحب انعمت علیهم مصداق کنو د انعمت علیهم مصداق څلور ډلې دي څلورمه ډله صالحین دي او په دې اجماع ده چې امام صاحب د صالحینو نو امام شافعي صاحب د صالحینو نو امام مالک صاحب د صالحینو نو او امام احمد ابن حنبل رحمه الله د صالحینو نو عرض می داو چې د دین بنیاد دو شیان دي او دا دواړه الله په سورته فاتحه کې ذکر کړي دي ته ایاک نستعين پوری توحید او تر ولد ضالین پوری تقلید دا توحید او تقلید په دې کې یو لطیفه ده یو ډله دو ډلې د فاتحه والا دي فاتحه علی الطعام او فاتحه خلف الامام عجیبه ده د سورته فاتحه کې دا دو ډلې ذکر شوې دي او دو ډلې چې په فاتحي والا باندې مشهور دي دینه مانی فاتحه علی الطعام والا ایاک نعبد و ایاک نستعين نمانی فاتحه علی الطعام دا چې خیرات پوخي دی ورته پدی ګودريږي بس لا سوچت کوي سورته فاتحه ورته تلاوت کی د یو $200 روپو د پاره دا د فاتحه علی الطعام والا دي دوی ایاک نعبد و ایاک نستعين نمانی دوی وای خرم مشکل کشا ده پیر بابا خو په ځای پاتې شو اوس حمار پسیم خبره ورسېده وای دا مشکل کشا ده نو دا د فاتحه علی الطعام والا ایاک نستعين نمانی نیمه فاتحه نمانی او د فاتحه خلف الامام والا دا د اهدنا نورسته تر ولد دوالین پورې دا نمانی ځکه د اهدنا نورسته دو تقلید ذکر شوی تقلید محمود او تقلید مذموم او دوی دا نمانی نو عرض می داو چې دین تقلید دا د دین بنیاد ده یو دلیل می دا درته پیش کړو والعصر دویم دلیل درته وایم تقلید د دین بنیاد ده ماشوم ته چې مون ابتدا د دین کوو د تقلید نه کوم ته یو دارالحفاظ ته لاړ شه او یو ماشوم توایا الحمد ابتدا د دین د الحمد نه کیږي کنه نو هغه ته مون په جمعات کې داسي وایو الف لام زر ال حمیم زر حم دال پیش دو الحمد هم داسي ورته وایو الف لام زر ال ماشوم که او خياري او لک چا پوي کړي او تابانی اعتراض کی چې الف لام زر ال نه وایم ز الف لام زر ال وایم یا الف لام پیش ال وایم الحمد نه وایم الحمد وایم الحمد وایم پس دلیل ته ماته وای چې الحمد وایا الف لام زر ال نو تب ورته په جواب کې داسي وای چې حجاج دلته په حمزه زور لیکل دی حجاج ابن یوسف حجاج ابن یوسف د کوفی والیو او یو ظالم سړیو امام ابو حنیفه رحمه الله د کوفی او یو عادل او یو مجتهد نو د یو مجتهد کوفی د تقلید نه منع کوي او د یو ظالم کوفی تقلید را باندې کوي چې هغه د زور لیکل دی تقلید شو کنه شو الحمد ولی وای ځکه حجاج د زور لیکل دی یا بداوي چې سیبوی یو قانون پیش کړی دی چې حمزه په ابتدا د کلام کې راغلی ده نو مفتوحه ده حمزه ابتدایه ده نو مفتوحه ده حمزه ابتدایه مفتوحه الله ویلی دی آیات کې خو نه دی راغلی چې حمزه ابتدایه مفتوحه وایا حدیث کې راغلی نه پیغمبر علی السلام خو نه دی ویلی چې حمزه ابتدایه مفتوحه وایا نو ولی مفتوحه وایم یا حجاج لیکلی یا سیبوی لیکلی حجاج دلته فتح لیکلی ده دا زور وزیر حجاج لیکلی قرآن کریم یا سیبوی قانون جوړ کړی دی چې حمزه ابتدایه ده نو دا مفتوحه ده نو یا د سیبوی تقلید شو او یا د حجاج تقلید شو نو د دین ابتدا د تقلید نه وشو او بیا وایي زه تقلید نه منم تقلید شرک دی نو همدغه د دین ابتدا بیا د شرک نه معاذ الله کیږي نو تقلید د دین بنیاد دی ګوره الحمد به د تقلید نه شروع کړو دریم دلیل درته پیش کوم چې تقلید د دین بنیاد دی من خلق ته وایو الله په قران کریم کې فرمایي لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله پاک انسان د خپل طاقت نه زیات پڅ شنه دی مکلف کړي نو په دین باندې عمل اسانه ده اوس په دین د عمل دو طریقې دي
یو طریقې تحقیق او بل طریقې تقلید. دا په دین چې عمل اسانه ده دا د تحقیق د وجه نه ده اسانه، دا د تقلید د وجه نه اسانه ده. کنه زه تاسو ته یو مثال بل مثال درته پیش کوم. د تقلید د وجه نه په دین عمل اسانه ده. وجه دا ده مثلا مشهور مثال موږ ارزه کې بیانو چې اوس تا اراده کړې چې اودس مات کې، نو د اودس ماتي په سنت طریقه باندې د اودس ماتي دوه طریقې دي. یو طریقې د تحقیق ده. د تحقیق طریقې دا ده چې دلایل څلور دي: قرآن، سنت، اجماع، قیاس. نو اول به د قرآن 6,600 آیتونه مطالعه کی چې دې کې په سنت طریقه او د اسمات څرنګه ذکر شوی دی. چې دلته درته ملاو نشو بیا به احادیثو کې پسې ګرځي، نو احادیثو کې به په یو حدیث کې را پیدا کی، بیا به الته د سند تحقیق کې. نو چې د سند تحقیق کوي 2-3 ورځې خو غالبا پکې لګيږي، نو 2-3 ورځې بعد به او د اسمات یو کې او 2-3 ورځې پورې خو او د اسمات نشي ټینګولای، نو تحقیق به او د اسمات کې خلاصه ده. او تقلید دا چې لنډ یو عالم ته وای، تقلید یو عالم ته وای چې سنت طریقه او د اسمات څرنګه ده، هغه به درته وای چې داسې ده. دوه ټکو کې دي، سنت طریقه او د اسمات فقه کې داسې لیکل شوی ده، نو بس او داس به مات او داس به مات کې. نو ګوره او د اسمات په تحقیق نشي کولای. وابیان وای مونږ تحقیق کوو. یو کور کې زه وابیانو ته وایم تاسو لس کسای اقلن یا 15 دا 15 وړه تحقیق کوي، که په دې 15 کې یو ورته تحقیق کوي او دا نور بیا د تحقیق مانی. که 15 وړه تحقیق کوي نو 15 وړه یوې نتیجې ته رسیږي، او کنه 15 نتیجې دي. نو که 15 نتیجې د لس نتیجې، نو په یو کور کې لس ډلې جوړې کړي. تاسو وايي موږ ډلې ختمو، یو کور کې لس کس دي، لس وړه خپل تحقیق کوي، لس نتیجې راوځي، نو لس ډلې په یو کور کې جوړې شوې. دا څنګه فرقې ختم کړي؟ دا خو په یو کور کې لس فرقې جوړې کړي. او کنه په دې کور کې یو ورته تحقیق کوي او دا نوري خبره معنی هم دې ته تقلید وایي. نو به تقلید هیڅ نه کیږي. یو کورنۍ ژوندۍ به تقلید نه چلیږي. نو تقلید د دین بنیاد ده. نو اهمه مسأله ده، لدی وجنه دا ټول اختلافي مسائل په دې باندې بنا دي. بل اهمیت ګوردار بنیاد د دین ده چې مون حرمینو کې پچا اعتراض نه کړي چې ته ولې رفع الیدین کې، او په خور کې څوک رفع الیدین ته نه پریدو. په خور کې چې څوک امامان یې چې چا رفع الیدین وکړو پرې نه دی جمعه کې، دا رفع الیدین د دوی ګناه ده. حرمینو کې چې کوم کیږي دا ګناه نه ده. څه فرق دی چې حرمینو کې ګناه نه ده او په خور کې ګناه ده؟ وجه دا ده چې حرمینو کې چې کوم رفع الیدین کیږي دا په تقلید بنا ده، د امام شافعی او د امام احمد په تقلید بنا ده. او امام شافعی او امام احمد چې کوم رفع الیدین کوي نو هغه په انکار د حدیثو نه دی بنا. څوک بم د امام شافعی داسې قول پیدا نه کی چې هغه ویلی وي چې ترک د رفع الیدین نشته او صرف رفع الیدین دی. هغه وی دواړه شته، خو دغه راجح دی. امام احمد ابن حنبلم څوک بد د یو قولم داسې پیدا نه کی چې هغه ویلی وي چې ترک د رفع الیدین نشته، یوازې رفع الیدین دی. هغه وی دواړه شته، خو دغه راجح دی. امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجه دواړو ته باب لګي، خو څوک یو تراجح وي څوک بل تراجح وي. نو الته یو په بل د دې وجنه اعتراض هم نشته. څوک چې حج او عمره ته تللی تر اوسه به اعتراض نه اوریدل چې تاول رفع الیدین ونکړو، تاول وکړو. یو په بل اعتراض نشته، ځکه دوی پوی دي چې دا د راجح او د مرجوح اختلاف دی. کو دې کړم په حدیث دی عمل وکړو، کو دې نه کړم په حدیث دی عمل وکړو. دواړه په حدیث عمل کوي، خو یو حدیث تراجح وي، بل حدیث تراجح وي. دلته خو چې کوم رفع الیدین دی دا خو په انکار د حدیثو بنا دی. د وابي بخله ماته کې خدا به ونه وي چې ترک د رفع الیدین په حدیث کې شته کنه. که هر چا په وابي دا اقرار وکړو چې ترک د رفع الیدین په حدیث کې شته، زه به ورته انعام ورکړم. وابي د خلینه دا نه اورېدلی کېږي چې ترک د رفع الیدین په حدیث کې شته. دی وایي ترک د رفع الیدین سره شته نه، یا چې کوم احادیث دی هغې ته منګړت وایي معاذ الله. نه د دوی رفع الیدین په انکار د حدیثو بنا دی، دا منکرین د حدیثو دي. لدی وجه نه دا به په جمعات کې رفع الیدین ته نه پرېږدی. منکر د حدیثو جمعات کې پرېږدی پرویزي. نو خدایم نیم پرویزي دی، ځکه د ترک د رفع الیدین حدیث نه مانی، د رفع الیدین منی، نو دا نیم پرویزي دی. نو پوره پرویزي چې نه پرېږدي نیم بم نه پرېږدي. نو مطلب مې دا و چې ګوره جګړه ختمه شوه د رفع الیدین. د حنفیان مالکیان رفع الیدین نه کوي، خو د شافعیانو د حنبلیانو سره جګړې هم نه کوي، ځکه که هغه رفع الیدین کوي په تقلید بنا دی، که دی ترک د رفع الیدین کوي په تقلید بنا دی.
جګړه په دې تقلید ختميږي. نو ځکه د دې څلورو امامانو دو امامان استادان دي دوی رفع الیدین نه کوي، امام شافعي او امام مالک، او دا دوه شیخم شاګردان دي دوی کوي. دا جګړه ختميږي په تقلید. او دلته چې اوس دا جګړې شروع دي په دې پیښور کې په رفع الیدین، په دې فیسبوکونو کې او په دې جمعتونو کې، وجه دا ده چې د دوی رفع الیدین په تقلید نه دی بنا، د دوی رفع الیدین په انکار د حدیثو بنا ده. د هر یو ځان ته محقق وي او د تحقیق نتیجه دا ده چې یو حدیث منی بل نه مني. باب رفع الیدین په ابو داود کې منی، باب ترک رفع الیدین په ابو داود کې نه مني. نو دا چې غیر مجتهد محقق شو په دین کې ګوتې وهل شروع کړي نو نتیجه انکار د حدیثو شي. نو دا تقلید د دین بنیاد ده، په دې دا جګړې ختميږي. حرمینو کې چې تا ته وایي چې ولې رفع الیدین نه کوي، بزه حنفي هیڅ اعتراض ورنشته. کدا چې دی ورته ویل چې ولې رفع الیدین نه کوي، ځکه حدیث کې راغلي دي، نو بیا به حدیث تلاوت کې، بیا به په حدیث کې جرح او تعدیل شروع شي، نو 2-3 غنټې به ولګيږي. نو لانجه 2-3 غنټې وغځېده کنه. کلن دی ویل چې زه حنفیم، زما د امام تحقیق دا ده چې دا ترک د رفع الیدین